محشر دے آغا محشر کے بعض خلق به تر ګیټو پورې په اوبو خولو کې ډوبي، بعض خلق به تر زنګنانو د کوپو پورې په خولو کې ډوبي، بعض خلق به تر نامو پورې په دې خولو کې ډوبي، بعض خلق به تر سینې پورې خولو کې ډوبي، بعض خلق به تر اوږو پورې خولو کې ډوبي، بعض خلق به داسې وي چې دا خولې به د دې د خولې د واګو په شانه جوړې شوي وي، واګې لکه چې خولې ته څنګه پراته وي دا خولې به دغه ځای ته ورسېږي. دی به خپل منځ کې وایي چې دې تکلیف نه به څنګه خلاصېږو. وایي زه آدم علیه السلام له ورځو، آدم علیه السلام خواله چې ورشي وایي زه دا کار نشم کولی. نوح علیه السلام له ورشي، نوح علیه السلام وایي زه دا سپارش نشم کولی. ابراهیم علیه السلام له ورشي، ابراهیم علیه السلام وایي دا سپارش نشم کولی. موسی علیه السلام له ورشي، موسی علیه السلام وایي دا سپارش نشم کولی. عیسی علیه السلام له ورشي، عیسی علیه السلام وایي دا سپارش نشم کولی. جناب محمد رسول الله سلام له ورشي، جناب رسول الله سلام خواله چې راشي وایي هغه وایي زه به د عرش لاندې داسې یوه سجده وکړمه چې لم اسجد قطو، چې داسې اوږده سجده ما چر نه وي کړې. زه به د الله هغه صفات بیان کړمه چې ما ته هغه صفات لا تر اوسه پورې یاد نه دي. د ډېرې اوږدې سجدې نه وروسته ما ته به وایي یا محمد صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک، اے محمد علیہ السلام سر اوچت کا. بیا به وایي سل تعطا، سوال کوه تعالی درکولی شي. واشفع فتشفع، سپارش کوه سپارش به دې منظوریږي. جناب رسول الله سلام اولنې سپارش چې شروع کی، په اولنی سپارش باندې با اوې زره خلق بی حساب و بی کتاب جنت تلاړ شي. دویم سپارش چې شروع کی نو محاسبه به شروع شي، په محاسبه کې به ځینې جنت تلاړ شي، ځینو باندې فیصله دوزخ وشي. دریم سپارش چې کوي نو داسې سپارش به چې فیصله پې دوزخ شوې ده د ګناه د وجې نه، سپارش به وکړي چې الله دا دوزخ ته مارته وه. څلورم سپارش کوي چې الله دې دوزخ کې ګناهګاران مسلمانان دي دا راوباسه. پنځم سپارش به کوي چې الله هغه څوک د دې دوزخ نه راوباسه چې کلمه د توحید یې ویلې ده. دا پنځه سپارشونه جناب رسول الله سلام کوي چې کله اخیرنۍ سپارش د دې خلکو وکړی شي چې چا کلمه ویلې وي نو دا د کلمې خاوندانان د جنت ته لاړ شي. د څوارلسمې سپارې اولنی ټکی دی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافران به په دا وخت یو پرید وکړي، یو ارمان به وکړي هی که موږ توحید قبول کړی وی، هی که موږ مسلمانان وی نو ټیک د ګناهګاران دی وی، خو چې اسلام را پکې وی نو موږ باندې ومه الله پې سره د جنت کړی وی. عرض دا دوستانو میدان د محشر را روان دی، پل صراط را روان دی، میزان را روان دی، جنت او دوزخ را روان دی. او دغه ډېر اوږد ژوند دی. قرآن کریم وایي هی الحیوان، دا اوږد ژوند دی، دا ختمېدو نه دی. نو چې هر کله داسې ژوند را روان دی دوستانو د دغه ژوند دپاره تیاری پکار دی. ستنقلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارا بدارک. زر دی چې مرګ به د نقل کېدی کور نه بل کور ته. ستنقلک المنایا عن دیارک، مرګ به لراشي د کور نه به د نقل کی بل کور ته به د نقل کی. ویبدلک الردا دارا بدارک،
او هلاکت به تراشي دا کور بل بدل کی ببل کور سرا ودود القبر في عينيك يرعى وترى عين غيرك في ديارك د قبر چینجی بستا پسترگو کی چورلیگی گرزی را گرزی با استا پا کور کی بس سبا دا بلچا سترگی گرزی را گرزی اے دوستانو روست یو حالت را روان دے دا آغا حالت ببارو کی سوچ بکار دے قرآن کریم دا حالت تا زلزلہ ویلی دا دی زلزلی پا بارک مفسرین دو قول کئی یو قول دا دے کہ دا قیامت ورځ سبا یو زلزلہ راشی دا سی زلزلہ بھئی کہ قرآن وی ان زلزلت الساعت شیء عظیم دا جڑک دا قیامت چی دے دا زلزلہ دا قیامت چی دے یو چیز دے خودیر غٹ چیز دے دا سی چیز دے یوم ترونا چی تاس دا زلزلہ وی نئی تزال كل مرضعة عما أرضعتا غافل بشی ارتے ورکون کی زنانه د خپل بچینا زنانه بچی د ته ور کوي خو چې کړه د زلزلہ رااله بیا به زنانه د خپل بچینا خبر نه وتدعو كل ذات حمل حملها او د کمی زنانه په ګیړه کې اولاد به وغورځي دومره سختی دا وترن ناس سوکارا تبین خلق بالکل نشا وما هم بسوکارا حقیقت کی نشا بنئی ولیکن عذاب اللہ شدید دا اللہ عذاب سخت دے دا سخواری دا عذاب دا وجن بدا کارون کیگی دویم مفسرین وی دا آیات کریمہ مقصد دا دے قیامت کے با یو زلزلہ راشی یو حیبت براشی دا حیبت بچنگ گئی اللہ رب العزت بادم علیہ السلام تو یا آدم ابعث بعثا نارا آدم علیہ السلام یو ڈل ورت گزار کا آدم علیہ السلام وی کم فی کم اے اللہ بڅومره خلقونه څومره خلق جانم تزوار تو ما اللہ رب العزت وی په زرو کې یو کس پریدا او یو کم زر کسان جانم تور وارتوا کله چې دا आवाज خلق واوري او یوم یجعل الولدان شیبا تب وینه ماشومان چې ماشومان به ټول بوډاګان شي یو ماشوم دې خو چې دا आवाज کله واوري چې په زرو کې یو سړی پریدا او دا یو کم زر کسان ورد جانم توارتوا نو چې ماشوم به بوډا شي او دا اسمان به ټوټې ټوټې را پریوزي او دغه ورځ داسې ورځ ده که چېرته دغه ورځ یو زنانه بالفرض و تقدیر دغه ورځ کې چېرته یو زنانه ماشوم لته ورکوي هغه به د خپل ماشوم نه ناخبره شي او کومه زنانه بالفرض و تقدیر د حمل والی حمل به بالکل گزار شي او دا خلق به بالکل نشي په هیڅ به نه پوهېږي ولکن عذاب الله شدید دا الله عذاب ډېر سخت دی دوستانو دا عقیده چې موږ ساتو چې قیامت را روان دی جنت را روان دی دوزخ را روان دی عقلمند خلق دې لپاره تیارې کوي او تیارې دا دوستانو که نور هېڅ نشئ کولی د پنځو وختونو د منځونو ډېر خیر ساتئ دې ډېره پابندي کوئ خپلو کورونو کې زنانو ته م وینا وکئ ماشومانو بچو ته م وینا وکئ هر یو ملګری هر یو ورور د منځونو ډېره پابندي کوئ د قرآن کریم د تلاوت ډېره پابندي کوئ ورسره که د قرآن درس کیږي معنی خلق علما کوي هغې د ټول دوستانو کښېنئ چې زموږ آخرت الله ښایسته کړي او د دنیا په ژوند کې زموږ په کورونو کې الله خیر او برکت واچوي الله یې د قیامت د عذابونو نه موږ وساتي او الله پاک دې په دنیا او په آخرت دواړو کې زموږ او ستاسو خوشحالي نصیب کړي